په انډیا کې د پی ایس ایل میچز براډکاسټینګ بند شوی دی، خو بیا هم د انډیا عوام پی ایس ایل په سرچ کې په ټویټر باندې په ټرند کې دی. جی ګوره د کرکټ فینس دا سیدی کنه راسوک چې کرکټ په شوق سره ګوري نو کله په دوه ملکونو کې جنگ رواني داغه په جنگ سکار نه وي، هغه خپل کرکټ ګوري، هغه کرکټ سکور کارت ګوري، هغه خپل چې کوم میچ داغه خوخه میچ هغه په انټرنیټ باندې سرچ کوي ډیر بندیز مو لګي. لکه انډیا کې چې کوم د مقبوضه کشمیر مسله د پاکستان او انډیا جوړه ده، نو انډیا باقاعده کرکبز نه د پاکستان سپر لیګ او د پاکستان د ټیم سمره هم میچونه ریکارډونه ټول ته لري کل کرکبز کې فین کوډ چې کم دی دا غي یو سټریمینګ لایو سټریمینګ والا اپ ته چې هغه نه د پاکستان میچونه کراس شو بن شو پی سونی دا غي مین سټریم میډیا چینل چې پاغي باندې بن شو. جی دا سډیر دا غي چې سمره هم سوشل میډیا پلیټ فارمز یا اپس یا مین سټریم میډیا وا ټي وی چینل وی او په کوم چې پی ایس ایل په انډیا کې خول هغه ټول یې بند کې خدای به وجود هم کله د پېښور زلمی او د لاهور کلندر پرونه میچ چې کومو کنه بدورځنه میچ سوري نو پاغي کې د انډیا عوامو دغه میچ سرچ کړی دی ځکه دا میچ چې کومو د شاهین افریدي او د بابر اعظم میچ نو دا په انډیا کې په ټویټر باندې په انډیا کې په ټرند کې په سیکنډ نمبر چلیدلی. جی په سیکنډ نمبر په انډیا کې په ټویټر باندې دغه میچ چې کوم دی په ټرند کې چلیدلی دی. یو طرف ته انډیا دغه ټول سورسز بند کړل چې نه بچلوي، پاکستان سپر لیګ سټریمینګ باندې کوي، اپس نه سکور کارت ختم شو، مکمل ریکارډونه ختم شو. خو بل طرف ته د انډیا عوام چې کوم دي کرکټ فینس چې کوم دي هغه وایي چې بس هر څه کیږي مقبوضه کشمیر کې کیږي، پاکستان کې کیږي، انډیا کې کیږي، سم کیږي، مونږ به میچ ګورو ورو مونږ بس نه څه طریقه او باسو. نو په ټویټر باندې لاهور کلندر ورسس پېښور زلمی والا په ټویټر کې د انډیا چې کوم ریجن دی پاغه کې په سیکنډ نمبر په ټاپ ټرند کې دغه میچ چلیدل دی. جی نو بل طرف ته تاسو ګورئ چونکه سیاست او سپورتس په لو کې انوالو کول پکار نه دي. ګوره دغه واقعي چې کله په مقبوضه کشمیر کې شو دا پاکستان نه د کړه، خو الزام په پاکستان باندې دی چونکه د پاکستان پرایم منسٹر ولا بار وایي چې ورور خپل دشمنو پیژنه لاړ انویسټیګیشن کو خپل دشمن راو باسه ما نه دی کړی په ما باندې الزامونه م لګاو. خو انډیا چې کم دی انډیا چې کم پاکستان سره تعلقات دی هغه مزید خراب کول چې په انډیا کې څومره هم سپورټسمن موجودو یا صحافیانو یا څومره هم د امبیسی د پاکستان کسانو له 48 غنټې ټایم دی وځي. اوس کال ته د هاکی ټیم موجودو لیټ سپوز نو هاکی ټیم والا ته به میوزه اوس کدا چې ورلد کپ میچونه وو پاکستان ټیم ته موجودو نه کېدې چې د پاکستان ټیم هم د لراويخ کوي چې بسوځي د ورلد کپ میچونه مکوي یا ایشیا کپ یا بل څه داسې ایونټ نو دای به پنیمه کې راشل دی له به چې زئی چونکه سپورتس او پالیټکس په لو کې نه دی انوالو کول پکار خبره په ناس ته ختميږي. پاکستان ول خپل کلیریفیکیشن ورکو، پاکستان ول دې ذمہ داري موږ نه خو ځکه دا مونږ کړه نه دی ته انویسټیګیشن او کتا سره آرم نشته، پولیس در سره شته، را در سره شته، خپل انټيليجنس ادارې در سره دي، لاړ شال ته انویسټیګیشن او کچ چا کړي خپل غل راونی سمون نه دی کړي. خو بیا هم مودي چې کوم دی پاکستان سره دښمنی اخلي. خیر دې حواله سره تاسو سره د خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک